أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری، دانچی د جانان غاړمی په ګلو خیسته کیږي، ګلونه می جانان تا په کتلو خیسته کیږي. بلالو حبشیو سیدنای خلق بولی، بلالو حبشیو سیدنای خلق بولی، هر طور پا دغی خاورو لغڑی دلو خیسته کیگی، هر طور پا دغی خاورو لغڑی دلو خیسته کیگی. او دانچی مدینہ گینی اول مدینہ وا، دانچی مدینہ گینی اول مدینہ وا، یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیسته کیگی. او زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبہ، عمل د درودونو پلوستلو خیسته کیگی، پنیت د عبادت پمینی پا محبت پا شوق سرا یوزل طول درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام، زماد اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرن کو پدین مینو غیرتمند مسلمانانو، اللہ جل جلالہ اما نوالہ پمنگ او تاسو باندی بشمار احسانات کری دی چی اللہ پاک منگ مسلمانان پیدا کریو. زمان محترمو زمنگ اوستاسو دا پارا یو قانون دی، یو اصول دی چی داغی مطابق چا زندگی تیرہ کرلا نو یقیناً اللہ پاک بورل دنیام خیسته کی، او چی کم ہمیشہ زندگی دا نختم دو وارلا جون دے، یعنی دا آخرت زندگی ابد الآباد اغب ورلا اللہ خیسته کی. نو اللہ پاک دی دنیا تا 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام راولے گل. بیا زمان محترمو ہر پیغمبر زان سرا یو شریعت راوڑے دے، اللہ طرف تے خلق را بللی دی، بدو نے خلق منی کڑی دی. نو یقیناً چکم خلق خبرہ منلی دا اللہ پاک کامیاب کړی دی، او چاچی خبر نه ده منلی، بغاوت کړی دی، انکار کړی دی،
نو انجام ته رسیدلی دی. چونکې میاشت د زکات میاشتا او د زکات مناسبت سره یو څو خبرې کول پکار دي چې زما محترمو بعضی عبادتونه د بدن سره تعلق ساتي، بعضی عبادتونه د مال سره تعلق ساتي. دا عبادتونه داسې وي چې دا د یو بل سره پیوس وي، پیوسواله چې په دې دواړو عبادتونو کې یو عبادت هم پاتې شو او په هغې باندې عمل ونه کړلی شو، نو اټومیټیک هغه بل عبادت الله نه قبلوي. مثلا واطیعوا الله واطیعوا الرسول، د الله اطاعت او د الله د رسول اطاعت دا دواړه لازم ملزوم دي، دا دواړه بکې. او که څوک صرف د الله اطاعت کوي او د الله د رسول اطاعت نه کوي، نو زما محترم الدین با دا د الله اطاعت هم نه قبلېږي. اوس مثلا یو سړی د الله شکر ادا کوي خو د مور او پلار شکر نه ادا کوي، ولی چې په دې بنده باندې د الله احسانات دي، انعامات دي، نو همدغه شان په موږ او تاسو باندې د خپلو والدینو احسانات دي، هغه احسانات هیرول نه دي پکار. د خپلو والدینو ناشکری نافرمانی کول نه دي پکار. نو یو سړی یو زنانا د الله شکریه ادا کوي خو هغه د مور او پلار شکریه نه ادا کوي، نو یاد ساتئ مسلمانانو چې د دې نه به د الله دا شکریه دا به هم قبلیږي نه. دا د الله شکریه چې دا کم ادا کوي دا شکریه به قابل قبول نه وي. همدغه شان الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، یعنی منځ قائم کړئ او زکات ورکړئ. نو اوس څوک منځ کوي او زکات نه ورکوي، نو زما محترمو دا یو بل پسې پیوس شوي دي، دا یو بل پسې انختی دي، د دې یو بل سره ربط دی، لازم ملزوم دی. که څوک منځ کوي او زکات نه ورکوي، نو زما محترمو د دې دا منځ به قبول نه وي، د دې دا منځ به قابل قبول نه وي. یاد ساتئ دی وجه نه الله جل جلاله په قرآن کې دا یو بل پسې پیوس دا لفظونه راوړي دي، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. نو دا منځ دا بدنی عبادت دی او دا زکات دا مالی عبادت دی. نو چې څوک منځ کوي نو هغه به زکات ورکوي چې په دې باندې زکات واجب وي او دا صاحب نصاب سړی وي یا زنانه وي. نو بعض خلق ادا خبره کوي چې نعوذ بالله الله غریب شوی دی. اوس زما محترمو اوس د الله قانون ته وګوره، نو دا ته چې کوم د مال زکات ورکې، نو دا زکات الله له ورکول پکارو. نو الله خو تا ته ویلی دی چې دا زکات ته راواخله، خپل رور لی ورکا، خپل خور لی ورکا، غریب لی ورکا، مسکین لی ورکا، کونډو رنډو لی ورکا. تا نه خو الله دا زکات دا پیسې اخلي نه، په دې زکات په دې پیسو کې الله ستا دپاره چې کوم خیرونه ایښودي دي، قسم په رب العالمین د هغه خیرونو نه دا مسلمانان خبر نه دي. چې تا زکات ورکو، نو په دې زکات ورکولو سره چې ستا په دې مال کې کم برکت راځي، ستا د اعمال د لوی لوی مصیبتونو آفتونو نه الله پاک محفوظ کی، نو دې نه څوک خبر نه دي. ستا د اعمال الله زیات کی دې سره. ګوري موږ ظاهر ګورو او شریعت سوی او د سترګو قتل سوی. یو انسان روزه نیسي نو بظاهر باندې هغه خوراک بند کړی دی، سکاکې بند کړی دی، نو ظاهر سوی
چې دا به کمزورې کیږي د بدن به کمزورې کیږي دا به وچیږي زیړیږي به او شریعت څه وایي چې کم انسان خپل بدن مضبوطول غواړي روژه دې ونیسي د بدن به قوت کې شي طاقت کې به شي تندرست به شي څوک مال زیاتول غواړي د دې مال نه د خیرات صدقات زکات کې وباسي د اعمال به زیات شي اصل برکت ته زما محترم قارون د زکات نه انکار وکړو حضرت موسی علیہ السلام ورته د زکات حکم کوي هغه ته انکار کوي وایي چې ها اوس زما مال ته ستاسو ضرورت پیښ شو اوس د الله زما مال ته ضرورت پیښ شو زکات نه انکار وکړو چې کله انکار وکړو الله پاک د ازمکه د موسی علیہ السلام تابع کړه موسی علیہ السلام ازمکه ته وی وینیسا زما محترم قارون کلک پکلک باندې اونیولو موسی علیہ السلام ازمکه ته حکم کوي راش کاغا دا قارون ورته وی چې زما مال ته تاسو غلوي زما مال تاسو پکارو دی وجه نه اوس ما هلاکوي او زما دا ټول مال هر څه چې کم دی تاسو په خپل قبضه کې راولي الله رب العزت د چې څومره خزانه وي هغه ټولې خزانې د دې د سر د پاسه انبار کړلې تا قیامت دا قارون په دې ځمکه کې روان دی او ژوندی روان دی او هغه خزانې په د پاسه ور روانې دي د دې وجه سوا د زکات نه انکار وکړو کوم خلکو چې د زکات نه انکار کړي دي زما محترمو هغه خلک الله پاک هلاک کړي دي الله تبا کړي دي من مسلمانانی من کلمه ویلی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی تسبیح پیری دل نہ پیرا سجدہ کیا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا اس مسلمانانو کلمہ ویلی دا خود دی کلمی ویلو سرا دا اللہ احکامات پتا باندې فرض شو دا محمد رسول اللہ مبارکی طریقی تا طرف تا متوجہ شوی نو تبا الا مومن مسلمان او دا اللہ دا رسول غلام بشمارا ولی شی چی کل تا دا اللہ دا رسول اطاعت کے اس کافران آزاد جون کے تم آزاد جون کے نو بہرحال منگ با زکاة ورکو ولی چی دا اللہ حکم نے چی زکاة ورکا نو چی کم غریبانان دی چې پاغي باندې زکات نشتا نو دا غریب سړی دا غریب زنانا دا به زما عزتمندو په دې زړه کې با دا پوخ یقین او عقیده به په دې خبره لري چې زکات ورکول دا د الله د طرف نه حکم نه موږ مسلمانانو ته او ما باندې چې کلم زکات فرض شو واجب شو زب زکات ورکوم د خپل مال غریب سړی با دا اراده او زما عزتمندو دا با پوخ نیت لري د دې خبرې چې کلم په ما باندې یعنی اوس غریب مال الله مال راوستلو او زه صاحب نصاب شلوما زب بیا سکوما زب زکات ورکوم او مالدارا دا به زما محترمو دا به د خپل مال نه زکات وباسي که زکات وی نستلو دا د دې غریبانانو حق دی د دې مالدارا خلقو زما عزتمندو په دې مال کې د غریبانانو سدي حق ته حصہ دا غریبانان به د قیامت په ورځ دا مالدار د دې گریوان نه رانیسي خپل حق بغواړي الله رب العزت به دا غریبانان زما عزتمندو خپل رحمت سره یوځي کی او دا مالدارا چې هغه به د مال زکات نه ورکولو الله به د خپل رحمت نه وشړي نو امدقه شان پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې درې کسان به د قیامت په ورځ ډیر افسوس او واویلا وکي پای کې یو کس هغه دی چې د جهنم په اور کې به پروت وي او ډیر افسوس وکي او زما عزتمندو ډیر خفګان وکي خو د قیامت په ورځ یو انسان جهنم ته لاړو نو د جهنم په اور کې هغه افسوس او هغه فکر هغه ارس فضول دی بس یو پیر چې لاړی هغه دلدل ته ورپریوتی بس کیسه دې ختم شوله نو زما محترم هغې کې اولنی سړی هغه عالم دی چې دې به واز او نصیحت کولو د دې د واز او نصیحت د وجې
د خلکو زندګۍ نه بدل شوي دی به په دې خبرو باندې په خپل عمل نه کول. نو د دې د واعظ او نصیحت د وجې خلک د جهنم نه بچو جنت ته لاړه او دا عالم دین په خپل باندې په قرآن باندې عمل نو په حدیث وی عمل نو خلکو ته به چې کوم واعظ او نصیحت کولو په هغې باندې عمل نو. نو دې وجې نه دا عالم دین جهنم ته لاړو او د دې د واعظ او نصیحت نه خلکو فایده اوچته کړه په هغې باندې عمل وکړو هغه جنت ته لاړو. نو زما عزتمندو دا عالم دین به ډېر زیات افسوس کوي چې الله زما د خبرو د وجې خلک جنت ته لاړه او زه خپله جهنم ته. الله دې زموږ حفاظت وکړي. سخته خبره ده اکثریت مالا جړه په دې خبره راشي. دویم هغه آقا هغه مالک چې د هغې غلام دیندار وي غلامي دیندار وي پرهیزګار وي د هغې په زړه کې د الله یره وي او د قیامت په ورځې دا دیندار غلام جنت ته لاړ شي او دا آقا د الله نافرمانی به کوله د دې نافرمانی د وجې دا آقا جهنم ته لاړ شي. نو زما عزتمندو دا آقا به ډېر افسوس کوي چې غلام مې جنت ته لاړو زه په خپله جهنم ته راغلم. او دریم نمبر کې هغه سړی چې هغې په ډېر تکلیفونو باندې مشقتونو باندې د بدن خولا هلو ځلو باندې مال وګټلو مال ډېرې پیسې وګټلې او زما محترمو د دې پیسو نه به زکات نه ورکولو زکات به نه ویستلو او دا انسان د دې زکات نه ورکولو په وجه باندې جهنم ته لاړی. او زما محترمو چې یو انسان وفات شي نو د دې دا مال د دې وارثانو ته حواله کړلی شي. داسې ده د ده دا پیسې دا مال دا هر څه وارثانو ته حواله کړلی شي. نو ګوره ده به د خپل مال زکات نه ورکولو خو د ده مال د دې وارثانو ته پاتې شو. هغه وارثانو یې د ده دا مال په ښو ځایونو کې خرج کو د ده دا مال نه زکات ورکړو. نو زما محترمو د دې زکات د ورکولو په وجه او دا مال په ښځې کې لګولو په وجه وارثان جنت ته لاړو او هغه سړی په خپله جهنم ته لاړو. دا به ډېر افسوس کوي چې کاش د دنیا په ژوند کې ما هم د خپل مال نه زکات ورکړی وی ما هم خپل مال نه زکات ورکړی وی. زما محترمو د قیامت په ورځ به هغه مالداره چې د دنیا په زندګۍ کې هغه زکات نه وي ورکړی زکات نه انکار کړی وي زکات به نه ورکولو د ده دا ټول مال دا به راوستلی شي د دې نه به یو تختۍ جوړه کړلی شي هغه تختۍ به د جهنم په اور باندې ګرمه کړلی شي او دا انسان به راوستلی شي د ده په دې تندي باندې او په شا باندې به داغونه ورکولی شي. نو دا مال به د ده دپاره زما عزتمندو عذاب جوړیږي عذاب به جوړیږي. د دې نه به لوی لوی زناور جوړ شي د ده د دې مال نه داسې زناور غټې غټې اژدهاګانې چې زما عزتمندو د ده اوښانو د ده چې کوم دی ګډې بیزې وي غواګانې میخې وي د به زکات نه ورکولو د دې زناورو نه به دومره لوی لوی زناور جوړ شي چې په دې دا چې کم مالداره سړی دی د دې د پاسه به زما عزتمندو هغې خپې ږدي او داسې چقني به یې کړي د خپو د لاندې. وجه څه ده زکات یې نه ورکول. نن سبا زما عزتمندو هر سړی د پیسو سره مینه ده مال سره مینه ده او هغه دا خبر حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې آخره زمانه کې به زما امتیان زکات ورکول به نقصان ګڼي. حالانکه دا نقصان نه دی دا تاوان نه دی دا ستا د مال خیره دی ستا مال صفا شي چې کله یو انسان د خپل مال نه زکات وباسي. نو زکات زما محترمو غریبانانو لا فقیرانو لا یتیمانانو لا کونډو رنډو لا به دا زکات توړې کور ته دا نه چې یتیمانان او غریبانان ستا کور ته راځي او پلینټ کې درته ولاړ وي. دا هغه غریبانان دا ستا د مال هغه خیرې په خپل ځان باندې امبارۍ ستا مال صفا کوي نو تاله پکار دی چې ته غریبانانو پسې لاړ شي او که نه غریب به راځي او ستا کور ته به ولاړي. نو نن سبا دا مالداره دا یو روپۍ دوه روپۍ ورسره دا غریبانان به په قطار کې د کور مخې ته ولاړ وي. او بله دا رور به غریب وي خور به غریبه وي دا به دا زکات
پردي سړي له به ورکوي پردو ښځو له به یې ورکوي خپلې خور له به یې نه ورکوي خپل رور له به یې نه ورکوي. نو زما محترمو حدیث کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چا چې زکات راواخستلو رور له ورنکو خور له ورنکو پردو خلکو کی تقسیم کو نو زما محترمو د دې د زکات بدن نه قبلی. اولنې حق د ضرور دی د خور دی. نو خپل خور له زکات نه ورکي پردو خلکو خور غریب به چې کم نه په غریبانو خلکو کې واده شوی وي هغه باندې به تکلیفونه سختی تنگ دستې نه لوګي به پیتیریږي. نو اولنې حق دا زما عزتمندو د خپل خور او د خپل رور دی. د زکات ډیر فضایل راغلي دي ډیرې فائدې بیان شوي دي. نو مسلمانانو لا پکار دي چې په خوشحالۍ باندې زکات ورکړي. زما محترمو په دې هندوستان په بازارونو باندې اور ولګېدو د هندوستان په بازارونو باندې داسې اور ولګېدو چې زما عزتمندو هر دکان هغه اوس وځېدو. په دې کې یو صاحب دکان داسې و چې هغه جمعات ته مونځ دپاره تلی و د هغه نوکر په منډه منډه جمعات ته لاړې او هغه ته وایي د دکان چابې نه راکا چې د دکان نه هغه ټول مال وباسم هسې نه هغه مال هغه سامانونه هغه هر څه ونه سوځي لوی تاوان لوی نقصان به مو شي. زما محترمو ورته وایي چې زه سړي خپل کار کوه ما د خپل مال زکات ورکړی دی ما د مال زکات ورکړی دی او زما دکان نشي سوځېدلی. زما محترمو هغه ښه په تسلۍ سره په مسجد کې مونځ وکړلو ښه په تسلۍ سره او هغې نه پس بازار ته راغی چې کله په بازار کې ګوري دکانونه ټول سوځېدلي دي. زما عزتمندو په الله قسم چې کله د ده دکان وکتلی شو د ده دکان صحیح سالم ټول سامانونه الله محفوظ پاتې کړي یو شی چې کم دی هغه سوځېدلی نه و. زکات یې ورکړی. نن سبا اکثریت خلک زکات نه ورکوي زکات دپاره بهانې جوړوي څه به کوي خاوند به هغه ټول مال راوالي چې د کال د ده په مال باندې کال تېرېدو والی د باندې زکات فرض کېږي دا به هغه ټول مال چاله ورکړي ښځې له به یې ورکړي ټولې پیسې به ښځې له ورکړي. نو دا یو هیله یو بانه جوړه کړي داسې چې یاره زه خو د پیسو نه خلاص شوم که نه یقینا په ما زکات راغی خو داسې ټیم کې راغی چې هغه ټولې پیسې خو ما بل چاله ورکړلې نو پیسې به ښځې له ورکړي نو ښځې لا خو پیسې اوس راغي نو دا به اوس انتظار کوي چې په دې پیسو کال تیر شي بیا به زکات ورکوي. نو چې کله په دې کال را تیریږي نو دا ښځې دا ټولې پیسې راوالي او خاوند له ورکړي. د الله دین سره دې چل ول کوي. نو الله پاک ولې نعوذ بالله نه پوهېږي الله زمونږ دا نخرې پیښې نه ویني دا هر څه الله ویني. نو بهر حال یو مالدار سړی د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې وفات شو مړ شلو. چې کله وفات شلو نو د هغې دپاره خلک لاړه قبر یې وله وکنستلو. چې کله یې وله قبر وکنستو چې ویې کتل یو لوی اژدها پکې پرته ده هغې په منډه منډه راغه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته دا واقعه مخې ته کړه چې جی په هغه قبر کې خو لوی اژدها راووته وی بس هغه ځای پرېږدئ بل قبر وکنئ. هغې لاړه بل قبر یې را وکنستلو چې بل قبر یې څنګه کولاو کو په هغې کې یو لوی اژدها پرته ده حتی چې اووه قبرونه یې داسې زما عزتمندو د دې مالداره سړي دپاره یې وکنستل او په هر قبر کې به لوی لوی اژدها راوتله. یاره دا څه منظر وینو د هغې کور ته لاړه په کور کې زما عزتمندو ښځې ژوندۍ وه د هغې نه تپوس کوي چې ستا دې خاوند به څه داسې عمل کولو مونږ وله قبر وکنستل اووه قبرونه م وله را وکنستل په هر قبر کې چې کوم دی لوی اژدها پرته ده دا څه منظر دی. نو ښځې به ورته ویلې چې یاره جي زما دې خاوند خو نور داسې څه عمل نه و خو ده به زکات نه ورکولو ده به د خپل مال زکات نه ورکولو. چې کله دا خبره وکړه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حکم جاری کو چې هغه اژدها سره یې ښخ کړي هغه لوی اژدها سره زما عزتمندو دا مالداره سړی ښخ کړل.
دا څومره لوی نقصان وشو، څومره لوی تاوان چې په ظاهره باندې د دنیا په زندګۍ کې الله پاک دا نتایج هغه خپلو بندگانو ته ښیي. زکات ورکول پکار دي، په خوشحالۍ سره زکات ورکول پکار دي. او ما تاسو ته ویلي چې زما محترمو دا الله په قرآن کې داسې پیوس بیان کړی دی، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. نو چې کم خلق مونځ کوي مونځ او زکات نه ورکوي، نو زما محترمو دا مونځ دا بدنی عبادت ته او دا زکات دا مالی عبادت ته. نو که څوک بدنی عبادت کوي او مالی عبادت نه کوي، نو یاد ساتئ دا بدنی عبادت به هم دنه نه قبلېږي اټومیټک. څوک د الله شکریه ادا کوي، د مور او پلار شکریه نه ادا کوي، نو دنه به د الله شکریه نه قبلېږي چې یا الله ما خو ستا شکریه ادا کوله، تا د مور او پلار شکریه نه ده ادا کړې، نو زما شکریه هم هغه ما ته قبوله نه ده، زما شکریه هم ما ادا کوه. دغه شان د الله اطاعت، د الله د رسول اطاعت دا لازم ملزوم دي. دا دواړه به کې د الله بم اطاعت کې، د الله د رسول اطاعت بم کې. بعضې خلک صرف فرض کوي او سنت پرېږدي، مړه سنت دي څه فرض واجب خو نه دي، دا خبره کوي. نو دې خلکو ته ووایه چې الله پاک قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. تاسو په اسلام کې پوره پوره داخل شئ. نو پوره پوره اسلام کې داخلېدل څه ته وایي؟ د الله احکامات او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارکې طریقې دا دواړه چې رایوځای شي دې ته پوره اسلام وایي. موږ په پوره دین باندې چلیږو، موږ په پوره دین باندې نه چلیږو. موږ د الله دین سره لوبې ټوکې راخستي، بهانې چلول نه چلی. یا خو سم کافر شه، یا سم مسلمان شه، یا خو سم منافق شه، یا سچا پکا مومن شه. دو نمبری نه چلیږي، دو نمبری نه چلی دا الله په دین کې. او زما محترمو دا بعضې خلک ګیرې خوري، څوک پکې ایکشنونه کوي. دا بعضې خلک زه اکثریت دې ته وایم په اسمانونو کې الله فرشتي پیدا کړي دي، څوک په قیام دي، څوک په رکوع دي، څوک په سجدي پرتی دي. بیا دی وایي چې را قاري صاحب په دې خبره موږ خفه کېږو. وجه څه ده؟ ځکه چې موږ ګیرې خورو، ځکه موږ په دې ګیرو کې ایکشنونه کوو. زما محترمو د قیامت په ورځ به دا مولا او الټه ځوړند کړی وي چې کم مولا په دې خبره باندې بریک نیسي، مقتدي خفه نشي، پلار خفه نشي، مور خفه نشي، ماما خفه نشي، کاکا خفه نشي، نیک خفه نشي. هسې نه د دې وزارت نه مې اخلاص نه کي، د دې عهدې نه مې اخلاص نه کي، د دې ډپټۍ نه مې اخلاص نه کي. نه جنا الله پاک تا ته د رښتیا حق وینا کولو چې کم دی الله پاک حکم کړی دی چې د حق وینا به کې، رښتونو خلکو سره کېږي، با دو نمبري به نه کې. نو زما محترمو هغه فرشتي په قیام کې، په رکوع کې، په سجده کې پرتی دي او د الله حمد او ثنا بیانوي، د الله لویوالی بیانوي. او په هغې کې وایي چې الله جل جلاله ټولې زنانا د سر په ویښتو ښایسته پیدا کړي دي. الله پاک خزی د سر په ویښتو ښایسته کړي دي او سړي په ګیرو ښایسته کړي دي. سړي په ګیرو ښایسته کړي او دا سړی را ولګېدو ګیرې اخرې ولا، دا سړی ولګېدو، دا نوجوان ولګېدو ګیرې اخرې ولا. نو زما محترمو دا به داسې شي لکه ښځې له چې سر ګنجی کې، ښځې له چې سر اخرې که نه څنګه ښکاري؟ ښه ښکاري که بدې ښکاري؟ بدې ښکاري. نو همدقه شان چې موږ ورپسې خاندو هلکه شانه خو مې سم ماما ښکاري، چې دې ښځې لا سر وخورې او داسې شا کړې ولاړې هلکه شا طرف نه خو مې سم ماما ښکاري، سم هغه حاجي صاحب غونته کې دا شاته دا کپرې ښکاري. نو دا څومره بدې لګي. همدقه شان قسم په رب العالمین الله ته دا بنده، دا مسلمان، دا نوجوان، دا زما عزتمند سپین ږیری، دا حاجي صاحب دا داسې بد ښکاري لکه څنګه ما تا ته دا ښځه بدې ښکاري چې کومې ښځې له سر ګنجی کي، دا داسې بدې ښکاري. نو موږ څه کوو؟ چل ول کوو، موږ دوک بوک کوو،
او الله عزتمندو چرتم په ترقی نه بوزي ډوبوږي سړي لا چرتم الله ترقی نه ورکوي دا زنن په دې مسجد کې ناستم الله مال ترقی راکي الله مخکې ما بوزي الله مال مال راوستو الله مال عزت راکي الله مال بچی راکي الله رب العزت د لوی لوی فتنګرو د فتنې نه الله ما محفوظ ساتي د ظالمانو د ظلم نه محفوظ ساتي قسم پر رب العالمین د دې وجه دا ده چې زما عزتمندو کوم خلکو د الله د دین بې عزتي بې حرمتي د مسجد د امام د قرآن بې حرمتي بې عزتي کړې ده هغه خلق د هغې نه خو ما نفرت کړی دی هغه خلکو سره خو ما هر څه پرېښودي دي خو د دې خلکو سره چې څوک ملګرتیا هم کوي قسم پر رب العالمین دغه خلک مې د شیطان نه زیات بدي شي چې دا خلک ولې موږ ټول مسلمانان موږ ټول د یو کلمې رونه یو مسلمانان یوم الله دی یوم قرآن دی یوم دین دی نو د الله په دین باندې یو مسله راغه نو ټولو مسلمانانو له متفقه پکار دي چې خفګانو کی او کنا صرف مولوی صاحب یو څو اوریجنل مسلمانان چې کمی اوریجنل بس هغې له خفګان پکار دی ټول له پکار دی که نه یو څو له پکار دی ټول له خفګان کول پکار دي زما اړه بړاس کوي چې یا الله په شهید آباد کې یو مسله تېره شوه د هغې نه باوجود یا الله زه په دې خپلو سترګو باندې ګورم چې دې خلکو ما سره مقابله ونه کړه دې خلکو مال ولګولو جان یې ولګولو وختونه یې ولګول اوس څه کوي اوس څه کوي اوس څه چې کوي اوس هغه دواړو طرفي کوي چې والله هغه سامۍ سره هم نشو او د مولا سره هم نشو ولې د مولا خو هم لوی زور دی د مولا خو هم لوی طاقت دی چې کم خلک د مولا په سپېړه لګېدلي دي قسم په رب العالمین هغه الله پاک پر راس باندې یا راوستي دي او یا الله نیست او نابود کړي دي نو اوس خلک څه کوي دلته مال راځي قاري صاحب مولوي صاحب څه خدمت وي او چې هلته یې وګورم هلته په د دین اسلام د دشمنانو په ګرجه باندې وردن نه کېږي په دې خپلو سترګو الحمدلله زه خو د سوشل میډیا پاړو ما بنیاد نه ما ځان خبر کړی بعضې خلک په ټیک ټاکو کې مې وکتل چې د هغه مخالفینو د دشمنانو سره دې ویډیوګانې جوړې کړې دي او خدای پاک په ټیک ټاک کې ما ته وښودل چې دا هغه منافق دی دا هغه په زړه باندې یو په خوله بله وایي ما ویلې دلته الله ما ته وښودلې د قیامت په ورځ به هغه الله چې الله تا ته وایي ای بنده ونحن اقرب الیه من حبل الورید د شا رګ نه درته زیات نږدې ما دې قاري صاحب سره څه دي منگ با الحمدللہ پا دی تانا باندی امداسی ورطللو پا دی تانا باندی دا سوکنو پا دی تانا باندی اگا اسی چوم حق ایران وما والی سیب تاوی شیر دا خو زمان پا دی تانا دسی راجی تے که دا پلار کوری دے ما ورطویلی پا کلان گوگونو آورا یا شریعت یا شہادت ایک نمبر مسلمان دا با دا مالدارونا دا به د جابر نه ظالم نه متاثره کیږي په یو قانون باندې چې د دې په رګ رګ کې د الله د رسول مینه وي ظالمه موږ خو خوشحالیږو زما په دې سینه باندې چې کله د ګلو انبار کیږي زما د دې بدن وینه ځمکې ته تویږي قسم پر رب العالمین اولنې احساس کې ځمکې ته لګېدلې نه وي د هغې نه مخکې الله پاک د دې شهید مغفرت کړی وي الله جل جلاله دومره تکلیف دی شهید ته نور محسوسی یو میګی راشي او زما عزتمندو د ده په دې غټه ګوته باندې چک ولګوي انسان لږونته کې وتخنیږي نن دا په دین باندې قربانېدو والا دا ولې دا مخې ته یې سینې نیولې دي دې خلکو له سات ورکوي سچا پکا مسلمانان ځان نه جوړ کوي دو نمبري مه کوئ چې کم سړی د الله د دین بې عزتي کوي بې حرمتي کوي انشاءاللہ هغه خلکو له به سات نه ورکو ټیک ده که نه انشاءالله چې د قرآن بې حرمتي بې عزتي کوي سات به ورکو سات به نه ورکو هغه ورځ هم ماله یو زنانه فون وکړو اوس هم ما څه خبرې ویره جي په دې خو به ما الله نه رانیسي وایي زما خاوند دی مونځ او دس بلکل نه کوي د دنیا دپاره زموږ دا جلال صاحب خبرې اورېدلې اواز مې پې تیز کړی مې واوره داسې زنانه زه هم داسې غواړم چې څوک مونځ او دس نه کوي چې ته د هغې سره ملګرتیا پرېږدي چې ته مونځ او دس نه کوي هلکه ماله په طرف رانه شي په دوکان رانه شي رشته دار مې رشته داري په خپل ځای خو زما په کور رانه شي ته بېلما ځئ ته
سودګری ته چرس او وغیرہ وغیرہ دا الله نافرمانی کې زما واستانه کی زما پاک کور دی زما دی پاک کور ته به ته خپل ګنده قدمونه نه اخلي ستا د دې ګنده قدمونو هغه اثر به زما په کور کې زما په ښځه زما په بچو باندې غورځېږي یو لوی پنجخړ به جوړ وي بیا نو په دې کې خو یری وو چا ته خو د پردې نه شو ویلی چې هلکه ته زموږ په دې کور داسې ډاډه مه راځه زما پیغلې لوریانې دي په دې کور کې شریعت موږ ټسوم نه یاره که اوس دې پرده کومه دا به خفه شي هغه لوی الله خفه کې هغه خیر دی ماما خفه نشي کاکا خفه نشي او دا خفه نشي او هغه خفه نشي ور به کوي جواب دا لیور به په کور کې خپل ورندار سره داسې ناسته وي داسې به ناست وي ته که خپله خورې د سقه ماشاءالله دا چېرته پیغمبر دی یا صحابي دی باقاعده صحابه هم زما عزتمندو د دې خبرو دومره لحاظ ساتلی موږ د دې صدۍ مسلمانان موږ له بالکل پکار دی چې زما عزتمندو یو ماشوم دی د هغې په مخ باندې ګیره نشته د هغې مخ ته هم کتل نه دي پکار دا فتنه ده او بیا په کور کې ستا ورندار لیوه لیور لیوه په اشاره باندې به پوه شئ داسې لوی لوی زما عزتمندو خبرې موږ له راځي پلار په لور باندې اټیک کوي رور په خور باندې اټیک کوي لیور پکې چا راوستی دې ته څه وایي دې ته د حق وینا وایي دا هر سړی نشي کولی دا هر سړی نشي کولی صفای درته وایم الحمدلله تاسو غیرتین تاسو په دین مینې دا خبره زما عزتمندو په پاکو غوږونو باندې اورېدلی شي او په پاکې خولې باندې د دې خبرې گفتار کولی شي نو زما د مولیانو سره نه لګي بعضو سره په دې خبره چې روره خفه کېږي به نه ملایي خو په ملاتوب دی عمل نشته حدیث کی محمد رسول الله فرمائی چې دا مولا با د قیامت په ورځ د ټول نه لومبې جهنم په اور باندې سوځېږي وجه څه ده د مالدارو خلکو چې کم دی تلل ډېر زیات کی د مالدارو خلکو په کور باندې ناست وي د مالدارو په دربار باندې ناست وي او د هغې نه متاثر وي چې والله خوراکونه دي کاوي دي دا چلې ما باندې خوراکونه کېدل ما باندې دا هر څه کېدل خو چې مې وکتل چې د الله دین سره چلول کېږي بس تا لارې جدا زما جدا نو ولې ایو جماعت ته چې کم دی دا په یو جماعت کې افغانستان کې داعش راغو د دې داعشو ډېر ظلمونه او ستمونه ډېر مشهور دي دې مسلمانانو باندې په افغانستان کې سر وګرځولو داعش په نوم سره الله دې د دې فتنو نه زموږ حفاظت وکړي ټول امین ووایي نو هغه جماعت ته رادننه شو هلکه تاسو کې مسلمان کم یو دی یو پکې ډایرکټ لاس اوچت کو جذباتي غونډه کیو ته دې خورا شو وی باسلو بار زما عزتمندو داسې چاړه ور سره وه په هغې باندې بار یوه چرګه الاله کا او هغې ورته وایي څه کور ته ویې شړلو دا واپس جومات ته رادننه شو هغه چاړه په وینو باندې ګنده ده وایي بل لر کې څوک مسلمان دی واورئ زما محترمو ټولو بس سرونه ښکته کړي ورته پته وکنه چې دا خطرناک خلک دي خطرناک خلک ویره جی مونږ کې خو مسلمان بل څوک نشته او دا مسجد امام چې کم دی اوریجنل مسلمان همدا دی د جماعت دا امام دا مسلمان دی د هغې د ظلم او ستم نه اول ځان خبر کا نو چې کله په موت راغه بیا به هم د ایمان پته لګي چې دا سینه څوک ور مخکې کوي او په کور کې ځان څوک پټوي چې کله د الله په دین باندې مال قربانول راځي جان قربانول راځي اولاد قربانول راځي بیا به هم پته لګي نن سبا څوک زکات نه ورکوي د الله د دین دپاره به سر څنګه ورکي اولاد به څنګه قربان کړي او ځان به څنګه پیش کړي زکات څوک نه ورکوي دا د غریب خپل حق دی محمد رسول الله فرمایي چې یا الله ما د فقیرانو یا الله په سب کې چې کوم دی ژوندی وساته د غریبانانو په سب کې مې ژوندی وساته یا الله د دې غریبانانو په سب کې راله مرګ راولا یا الله د دې غریبانانو سره مې د قیامت په ورځ راپاسوه نن ته مالدارو ته خوشحالېږي دا فقیر قاري صاحب دا پتا باندې ځان قرباني اوریجنل مینه در سره کوي سو خو دې الله غلطۍ نه ستا په کور باندې د بې عزتۍ په اراده باندې راشي بیا د قاري صاحب غیرت به وګوري اوس هغه خلک چې زما عزتمند لږ غونته کېدله یو څو پیسو سره
ستا ایمان واخلی قسم پر رب العالمین غلام در نه جوړ کړی وي راشه زه درله مینه در کوم راشه زما وفا وګوره راشه زما محبت وګوره د غریبانانو نه زارېږه وایي نه خوښوم مالدار زه د مالدارو نه بېزاره یم خوښ مې دی غریب په خپله زه هم غریب کاره یم من غریبانه نی غریب د غریب سړي په قدر پوهېږي مالداره سړی د غریب سړي په قدر څه پوهېږي داسې دوه ګوتې ورسره میلاوي دا غریب وله پوره سمه غاړه ورکوي که نه چې سمې دې سینې داسې دې سینې باندې وله ځه دا زما د کلمې رور دی مسلمان دی د دې په دې سینه کې کلمت طیبه پرته ده دا دې سینې سره راجوخ کا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان غریب دی مالدار دی دې ته اسی خندا کول مسکراهټ په چهره باندې راوستل خو دې کې ته څومره خفئ خو چې مسلمان درته را مخامخ شي ورته وخانده دا زما د کلمې رور دی په دې باندې الله رب العزت زما عزتمندو د قبول شوي صدقې اجر او ثواب ستا په عملنامه کې ولیکي چې تا یو صدقه وکړه او داسې صدقه چې هغه قبوله صدقه ده نو الله رسول فرمایي چې یا الله د قیامت په ورځ د دې غریبانانو په سب کې مې راپام سوا تا خو غریب سړي په در رور دی غریب شو هغې کره خو ځې نه بل رور دی مالداره دی شپه ورځ دی ورکره ښځه هم خوشي کړي مور و پلار هم ورروی ور به کوي جواب ما ځان ته خیري کړي دي یا الله زه په مقتدیانو کې فرق کوم یا الله دا ځمکه اوچوه او پکې مې روغ دننه کا چې هغه مالداره دی هغه غوړ دی هغه رنګ نه ښایسته دی همې خیر خبر اخلي دا مې نه اخلي او زه هغې سره یو شان یم ده سره بل شان یم په دې ممبر مې خیرې کړي دی چې کړي مې دي که نه مې دي کړي دا بعضې زما بیان له اکثریت راځي او دا بعضې زما عزتمندو دا خبرې زغملی نه شي ازمولی نه شي دا خبرې هر سړی نه شي ازمولی کیدای شي په دې ناستو کسانو کې را روانه جمعه کې بیا څوک غیب شي اوس به په دې باندې بوج جوړ شوی وي خدا ایمان سره تعلق ساتي ایمان سره څه سره تعلق ساتي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه عایشه بیبي ته تپوس کوي یا رسول الله ولې داسې وایې الله رسول مبارک ورته فرمایي ځکه داسې ویم دا غریبانان به د مالدارو نه 40 کاله مخکې جنت ته داخلیږي بل روایت کې راځي دا غریبانان به د مالدارو نه 1500 کاله مخکې جنت ته داخلیږي غریبانانو سره کېنه تا سره به د خپل مال قدر پیدا کیږي اوس ته دلته د سوونو حساب کې او مالدار سره ناست یې هغه د لکونو حساب کوي نو په ایمان ووایه ته په دې خپلو سوونو باندې ناشکري کې که نه به کې بیا دا 100 روپۍ اړې راړې هلته به دې زرګونانو پنجهزاري کتلي که نه داسې ده که نه داسې ده ښه سیکل دله الله درکړی دی دې خپل سیکل ته جاز په نظرم ګوره دې خپل سیکل ته د لانکروزر په نظرم ګوره دې خپل سیکل ته جیپ په نظرم ګوره اکسلای په نظرم ګوره او د 125 په نظرم ګوره چې کله در الله موټرسیکل درکو بیا هغې ته هم دقه شان نظر کوه چې کله در الله 125 درکو الله درله ګاډی درکو بس اخوا به نه ګورې چې د بل ګاډي ته دې وکتل ته به په دې خپل ګاډي ناشکري کې او چې کومو خلکو ناشکري وکړه د دې شته نعمت نه به م الله خلاص کړي خبرې خو به مې غلطې نه کړي ټولې هم دا خبرې روانې دي الله پاک راله ډېر نعمتونه راکړي دي نو انشاءالله په دې نعمتونو به شکریه ادا کوو انشاءالله که څوک غواړي زما دا نعمتونه دي الله زیات کړي د بل نعمتونو ته مه پسخېږه بل الله مال ورکړی دی ورته وایي ستا دا مال دی ستا مبارک شي مال دی الله د خیرونو برکتونو سره د ډېرو عزتونو خوشحالو سره راکړي دا دې ستا مبارک شي یو بزرګ صرف د خپل عبادت خانې نه راووتو چې ویې کتل یو ناشنا بلډینګ جوړ شوی دی ده ورته داسې لاندې باندې وکتل وایي دا د چا دی بیا ځان ته وایي د دې خبرې څه ضرورت د چابهي که د چابهي د دې خبرې څه ضرورت نفس ته وایي واوره یو کال روجې به در باندې نیسم دا خبره دې ولې وکړه نن زما عزتمندو د خلکو د مال نه د خلکو د گاړو نه د خلکو د ښایستونو نه د خلکو ډیکوریشن نه زنانه هم متاثره دي نوجوانان هم زنانه په کورونو کې بل کور ته پلانکۍ خو داسې جوړه اچولې وه ته خو ما له داسې بېکارې جوړې راوړې دي کور ته هغه خو چې کوم دی پلانکۍ واده له تلله یو جوړې اچولې وه بل واده کې هغه ښځه ما سره یو ځای شوه
خسته جوړه ولا خاون راوړې وه دا تا ماله چې کم دی نو دا ژوند به کېږي اوس د خاون وس نه کېږي د یو پلار وس به د شادي حال کېږي د یو پلار وس به نه کېږي دا نوجوان د داسې ملګري سره ناست پاست دی هغې وس کېږي د شادي حال واده راغې پلار ورله شادي حال کې واده وکړو سبا د ده واده راغې دا به په پلار سر ګرځئ که نه به ګرځئ پلار به ته وایي بچې مو وس مې نه کېږي که وس دې کېږي که نه کېږي بیا به په تمانچه بلوړ وایي د هغه پلار نه به هم ډز وباسي دا منظر ټول نتیجې مخې ته م را روانې دي دا زه د تا فریاد بیانوم درد بیانوم زه د بیان نه ځان نه خلاصوم زه تاسو نه ځان نه خلاصوم انشاءالله د الله په حضور کې به دا شهید آباد ځمکه به ګوهیانه وي دا مسجد به ګوهیانه وي انشاءالله العزیز دا کیمره به دا فضا دا ماحول دا به الله پاک په ما باندې ګوهیانه کوي چې ما د زړه د کومې نه ما تاسو سره محبت کړی دی ما د زړه د کومې نه تاسو ته واز او نصیحت کړی دی خلک به ورونو مسلمانانو منځ او دس کوئ او بس ښه کارونه کوئ بس الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کوز بشي زه ځان له بیړه چپه کم یو هفته زما مری خوږېږي وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا میری درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے زه د زړه د کومې نه لګیم او څوک چې په مخلص توب سره په کور کې رونو کې یو رور مخلص وي زما عزتمندو دا رور به چرتم الله غریب نه کړي دا یاد ساتئ په کور کې انګیندې دي ایورینې دي دا خواښې ده دا چې څومره زنانه په کور کې ژوند تېروي یو ښځه په اخلاص سره اوړم اغږي په اخلاص سره لوښي م وینځي په اخلاص سره کور هم جارو کوي او هغه نورې غرمډزې تر 10 او 12 پورې اودې پرتې یاد ساتئ د دې زنانه دا 2 کالو د 3 کالو خواري انشاءالله ټول عمر به پې الله راحت راولي اساني به راولي خوشحالي به راولي مالداري او فراخي به پې راولي او د هغه نورو نتیجه به وګورو د دې نورو نتیجه به د دې نورو زنانو نتیجه په کور کې 15 رونی یو ورور ځان نه سرمن وباسي او دا نور دا تیاره باندې مختي تیاره بس تیارې ته ناست وي چل ول کوي او که لږه سختي پې راوړي کور هم پرېږدي رورولي هم پرېږدي هر څه پرېږدي نو دا رور مجبورا په ځان سخته تېروي چې دا رورولي هم خرابه نه شي زما دا پلار خفه نه شي رور مې دی خیر دی یاد ساته په تا باندې زړه خفه کوي ته په هغې زړه نه خفه کوې هغه یو وجود دی یو بدن دی به ستړی کېږي کله به د هغې هم خوب ته زړه شوی وي کله به د هغې هم ړه شوی وي چې زه دې ښځې سره یو ګنټه لږه زیاته تېره کړم یو ګنټه د خپلو بچو سره لږ زیات تېر کړم ځان باندې سخته تېرې وختي وتې نو انشاءالله العزیز دا د زناورو خویونه به ځان نه وباسو انشاءالله پرونو باندې به خفه کېږو په خویندو به خفه کېږو بالخصوص په مور و پلار به خفه کېږو مور و پلار دا به پرېږدو نه چې یو ته وایې تی دغه کوه بل ته نه نه ټول په مشترکه دا زما مور و پلار دي ستا مور و پلار دي ته خپل وس مطابق خدمت کوه الله ته ښایه الله دې ویني که نه ویني چې ستا وس د 100 روپو د پیو د راوړلو کېږي او ته چې کم دی 50 روپو پی راوړي مور و پلار او داسې پکې ډېر کم خلک دي چې هغه ماسخوتن نه زما عزتمندو سار ناشتې دپاره ځان سره پی راوړي او د 50 روپو پی راخسي او 50 روپو پی مور و پلار لم راواخلي ولې بیړه به دې پیچه پشي ای په الله قسم دا درته د نصیحت په دغه باندې ویم ما مور ته پرون د شپې 15000 روپۍ ورکړي ویم مور جانې مال الله راوستې دا واخلې څه کار به دي 15000 روپۍ مې ورله ورکړي بیا ماله خو مقتدیان الحمدلله سوټونه دا اوس مې هم نوې جوړه اچولې ده دا د دین برکت دی څه برکت دی په دې خلکو باندې الله ګټي او په موږ باندې خوري